इंडिया साउथ अफ्रीका ته په T20 ورلد کپ فائنل کې شکست ورکړ. انډیا بادشاه جوړ شو د T20 ورلد کپ 2024. ډیر زیات زبردست کیپټنسي، ډیر زیات اورال زبردست گیم د انډیا د پلیرانو سایډ نه، ک بالران دي، ک سپینرز دي، کو کیپټنسي دا، ک بیټینګ لاین دی، ټوټل د انډیا سایډ نه نن کمال کړی دی او ساوث افریقا ته شکست ورکړ. قدرت کار دی خو چې کلم یو ټیم سپورټ کوم نو هغه نه د پاکستان غوندې ټیم جوړ شي او هغه میچ وبېلي. ګټلې میچ د ساوث افریقا په نوم باندې. ساوث افریقا دغه میچ بالکل خپل ځان طرف ته راوړی په یو وخت کې په 30 بال باندې 30 رنز پاتې، بیا په 29 بال 29 رنز پاتې. خو بهرحال په اخیره کې دومره بیکار بیټینګ ساوث افریقا سایډ نه وشو چې دغه میچ دی انډیا په خپل نوم باندې کو. اوس دې ته تاسو د انډیا ښه بالینګ لاین وای او یا دې ته د ساوث افریقا بدقسمتي وای، خو انډیا د 2024 د T20 ورلد کپ فائنل په خپل نوم باندې کو او یو زبردست شکست ورکړ ساوث افریقا ټیم ته. ټارګټ ساوث افریقا ته ملاو شو دا بالکل د مقابله سکور خو برابر وو، خو چې الته کې په یو سایډ باندې ساوث افریقا دغه میچ په خپل نوم کړو. اوس په اخیره کې د انډیا د سایډ نه ډیر زیات بهترین بالینګ، ډیر زیات زبردست بالینګ، هاردیک پانډے، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ دیو ډیر زیات بهترین بالینګ وکړو او بیلې میچ په خپل نوم باندې کو. ساوث افریقا یو ځل بیا هم دغه شانتي کې پاتې شو. ساوث افریقا موږ تاریخ چینج کی، خپل هیستوري به کریټ کی چې یاره په 2024 کې به T20 ورلد کپ وګټي. همیشه لپاره دیو د سیمی فائنل نه بهر شوی، خو چون کې دلته کې سیمی فائنل دی وګټو، فائنل ترال और वहाँ फाइनली हम उबेलो. बहुत मुबारकबाद इंडिया वालों को क्योंकि वो इस जीत के हकदार है. उन्होंने हर तरह की कोशिश की है, चाहे वो उन्होंने आईसीसी से हेल्प ली हो या किसी और तरीके से, लेकिन तारीफ करने के काबिल है वो लोग क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा गेम पेश किया. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.